مینوالو سلامونه او احترامات مې قبول کړئ. یو ځل بیا تاسو ته زه د لوی سر نه مخاطب یم. دلته کې زمونږ چې کوم مشران دي هغوی هم دلته کې سیل سپاټې لپاره راځي او د هغوی عمر ته چې موږ ګورو نو عظمت ته سلام کوو چې هغوی په دې عمر کې هم په دې غرونو باندې راختلي دي. مشره له سره خپله پېژندګلوي وکړئ. زما نوم فضل احد دی او زه د سید شریف اوسېدونکی یم. ټول نه مخکې اوس تاسو د پاسون ټي وي ډېره مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړو او ډېر ښایسته ځای دی او ډېر ښکلی ځای دی او موږ زیاتتر راځو په هایک باندې هم راځو او لوی سر د دې ځای نه بیا لوی سر چې دی نو هغه بیا تقریبا داسې د 1 غنټې په هایک باندې دی او ډېر ښایسته ځای دی او زما ټول هایکرانو ته او سیلانیانو ته دا دغه دی چې تاسو ضرور راشئ یو پیره چې دا وګورئ. ډېر ښایسته ځای دی، ډېر ښکلی دی. کمی پکې محسوسوئ؟ کمی خو د روډ لږ مسله ده. که روډ چتې د دې ځي پورې خو موږ دا ګاډی راویستی دی خو 4 ویل نه بغیر بل ګاډی نشي راتلی او د سلامپور په سایډ دا لار راغلی ده او لږ حکومت دې له توجه ورکړي او که دې روډ باندې کار وشي نو انشاءالله دا د چونکې د حکومت پالیسي هم داسې ده چې د ټوریزم له ډېر زیات اهمیت ورکوي او د هغې اهمیت دی هم نو انشاءالله چې دا روډ دې لوی سر ته ورسېدو نو بره ډېرې ښکلې دشتې دي. تاسو یې ریکارډینګونه هم کړي دي، دا خلک به یې وګوري. ډېر ښکلی ځای دی. اکرام دی. زه د سید شریف سره تعلق ساتم. زه پراپرلی هایکر یم او نن خو لوی سر ته په ګاډي کې رالو. بهرحال دا لاره ډېره سخته ده او د 4 ویل نه بغیر راتلل ګران دي. نو زه خو ټول عمر پیدل ګرځېدلی یم. بهرحال خو د دې ځای دا چارچاپېره هېوادونه چې دي کم دي بالکل لکه په دې دنیا کې به زه ویم چې د جنت ټوکړې دي، نظارې دي. چارچاپېره بالکل ګرینري ده او بره دشتونه خو ډېر مزدار دي د لوی سر او لارې هم ډېره سخته خو نه ده د 4 ویل لپاره. بهرحال خو په لاره باندې ډېر زیات خوندور ځایونه دي، شنه شنه باغونه دي، ټول ځنګل دی او ټوله ګرینري ده. نو موږ له خو ډېره مزه راکړه. د حکومت نه څه مطالبه کوئ؟ څه کمی محسوسوئ؟ حکومت نه خو دا مطالبه ده چې سړک ضروري دی، چې سړک کم از کم د لوی سره پورې راشي. که فرض که د 10-15 منټ بیا د پیدل دغې نو هغه څه خبره نه ده خو کم از کم د هغه ته شهید ته یا د لوی سر د ویښ ته سړک ضروري دی او خامخا چې عام ګاډی پرې راتی شي نو حکومت یې دا خامخا وکړي. ډېره مننه چې ګرانو کتونکو تاسو د اکرام خبرې ترې واورېدلې چې د قدرتي حسن نه مالامال سوات ته خدای پاک ډېر زیات حسن ورکړی دی. لیکن زموږ چې کوم چارواکي دي هغه دوی ته څه خاص پاملرنه نه کوي. دوی دغه چارواکو نه دغه غوښتنه کړې ده چې دې علاقې ته د یو ښکلی شان روډ راورسوي چې د سیلګرو ته په راتګ کې څه مشکلات نه وي. د راتلونکي بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد انجم له اجازت راکوي. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.